نبی علیہ السلام نه سوال وشو صحابي تاسو کو اي النساء خير کما خزر ډیره بهتره ده د فضیلت خاوند ده نبی علیہ السلام فرمایل التي تسره اذا نظر اغه زنانا چې خاون ورته وګوري او خاون خوشاله شي ډیران بیبي نه وی چې هر وخت مردار اسخا ګرځي د خاون ته بالکل بس خای د دې اصل وجه دی ها چې خاون تخپل خزه ځان نه تیاری ځان مت نه خوبصورت کوي ظاهره خبره ده انسان سره نفس ته د سره د ګناه اسباب دي دا بخامخه پردو زنانو ته ګول پردو زنانو کې سونه نه لګیدلې چې څه هغه سره دی هغه ستاسو زنانه سره دي خو مسله دا ده چې هغه لګي پاکه صفا په ظاهر ګرځي او تا خپل زنانه ځان نه تیاری دک زینبې د نفرت ابتدا شروع شو نبی علیہ السلام بذات خود زنانو ته حکم کوي چې خپل خاوندانو د لپاره تاسو زینت کوئ اوس الټا سیستم د خپل خاوند لپاره نه او چې کله خزه د کور نه بهر قدم دین او اول زینت کوي دک زینه د نفرت ابتدا شروع شي بیا زنانوی مال یو تعویز وکړه چې خاوند نه ماته متوجي شي به دبي معاف دمو یو ملګری وړه خپل خبره کوله په پتاویزونو ماویزونو کار نه کیږي لګي لام دی لګي خپل کپڑے اچوي خاوند به تا طرف ته متوجي وي اس کله هغه بل خزه طرف ته توجه نه کوي ابله خبره چې خاوند په ځل کې خباثت پروت وي او چې څوک ویني خلې نه لاړې ساتي ابله خبره ده او چې کله د خاوند په ځل کې لږ د الله خوف وي او خزه کې د الله خوف وي نو د دین خپل ژوندۍ د بل چا نه بیا او د دې لپاره ولنې سبب سره چې بای موت ته دین زده کو زخپل بیبيانو ته دین او خیمه زخپل لوريانو ته دین او خیمه چې دا خو زده کی کنه د نبی علیہ السلام فرمان زده کی د عائشہ بی بی رضی الله عنها سیرت او پیجنې د فاطمه رضی الله عنها د ژوندۍ نه با خبر شي نو دا په عملی ژوندۍ ته بیا راځي او زموستا زنانه دین زده کو نو دی به زموستا خدمت کوي ورته به اجر غني زما د بچو په خیال ساتي پکې به اجر غني دی به د خپل حیا خیال ساتي پکې به اجر غني نو چې ما وته دین نه دی خوله بیا ته ګینم مکوا چې ول استحق نه ادا کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل اگر زنانا چې خاون ورته وګوري خوشاله شي دویم وتطيعه اذا امر اگر زنانا چې خاون ورته حکم وکي هغه فورا تابعداري سره راشي د زړه اخلاص نستا حکم ومني ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره خاونه په کم سیس باندې خفقيږي هغه کار زنانه نه کوي نو چې دا صفات پکې وي نو دا افضل زنانه ده خاونه خفقيږي چې به زما د مال دولت خیال بساته فضل به نه خرج کې او زنانه په صحت کې ده چې خاونه سه سودا کول ضروري نیمه نیمه کې نیمه ته مور کړولېږي شیخ ادریس رحمت الله علیه فرمایل ګوري ارشا سره رټلت خو خزه سره نټلت ګوري دک وړي به تر وړي دا د لپلفتي کېړي تا ته به هفته پس وای سودا ختمه ده تکړه سودا ورو خزي خو دا زمون د معاشره اهم رکن دی خو چې دین از دمنو بیا ملغله رشي دین چې نه دی ګوري دا د فساد سبب دی تام شرمای کام هم شرمای بیا نو دې خلکو سره ډېر په احتیاط سره چلےږي یو صحابي ورته د الله رسول زبې نه غما زبې پوي کما لکه مونږ پښتانه چې وایو خزه خو دې ما ته سترګې بولندې دي سترګې به تیوبا سما نبی علیہ السلام فرمان ده چې دې سره په نرمه سره چلےږي کو ته د سیده کولو کوشش کې ماته راځي سیده کولې نشي دا کوم نشي دکېږي دې سره په چل ول په نرمه چلےږي امینه محبت دا سیس دې د مینه محبت کو بل الله اختیاره تام شرمي او قام هم دل شرمي دین وته خو دین کو خپل زندگی او خپل د کور خایز غواړي خزو د دین خو